بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک پېښور اردو جماعت اول د فرست کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د اول کلاس ماشومان مونږه اردو بک کې لس سبقونه ویلو. سبق نمبر 10 نن با 11 نمبر سبق نمبر 11 به سٹارټ کوو. راځي چې سٹارټ واخلو د 11 سبق. پیج نمبر 134 سبق نمبر 11 او دا غي نوم دی دیس ہمارا پاکستان. صحیح ده. دیس څه ته وایي؟ دیس وایي وطن ته یا ملک ته. ٹھیک شو، وطن یا ملک. نو دیس ہمارا پاکستان مین زمونږه خپل وطن، زمونږ خپل ملک پاکستان. ٹھیک شو، دا شان دا تاسو ریډ کوي. بیا راځي سوچے اور بتائے آپ اپنے دیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سوچ وکړئ او بیا مونږ ته ووایي چې تاسو د خپل دیس د خپل وطن باره کې څه معلومات دي تاسو ته. صحیح ده. د دې جواب تاسو ورکولای شئ چې زمونږ وطن پاکستان دی او هغه په 14 اگست 1947 کې آزاد شوی او د پاکستان قومي زبان اردو دی، قومي کلی هاکی دی، قومي کم پول چې هغه چمبیلی دی پاکستان کې سلور یا 15 دغه صوبې دي. صحیح ده. نو دا تاسو بدی کې ویل شي. بل راځي بڑے ہو کر آپ اپنے ملک کے لیے کیا کریں گے. صحیح ده. تاسو غټ شئ نو تاسو خپل ملک د پاره څه کوئ. ټیک ده کنه. نو چې کله تاسو غټ شئ د خپل ملک لپاره د خپل ملک خدمت وکوي. ټیک ده. لکه د خپل ملک فار ایگزامپل تاسو ډاکټران جوړیږئ نو خپل ملک با خدمت کوي، انجینیر جوړیږئ تاسو به هغه لحاظ سره خدمت کوي. نور داسې مختلف کارونه دي پیشي دي نو په هر لحاظ سره به د خپل ملک عزت خیال ساتي او دغه به خدمت کوي. ٹھیک شو، د دې جواب هم تاسو ورکولای شئ. بیا راځي لاندې وګورئ کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته پاکستان 14 اگست کو بنا. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. پاکستان وی په 14 اگست باندې جوړ شوی او پاکستان چې کوم قومی زبان دی نیشنل لینگویج دی هغه کوم یو دی اردو دی. ٹھیک شو، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے او د پاکستان کوم قومی کھیل دی هغه ہاکی دی. چمبیلی پاکستان کا قومی پول ہے او چمبیلی چې دی د پاکستان قومی پول دی، نیشنل فلاور دی. ٹھیک شو، پاکستان کې 4 صوبې ہے. د پاکستان سلور صوبې دي، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب. ٹھیک شو، دا سلور صوبې دي. کشمیر اور گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. نو دا نیو اپډیشن دی چې کشمیر او گلگت بلتستان هم د پاکستان حصہ ده. لکه دا هم دغه صوبه یو بیل 15 صوبه حسابيږي. صحیح ده. راځو نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 135 ته او بدی باندې دغه شان کم دیس ہمارا پاکستان نظم موجود دی. ٹھیک شو، دا بوس مونږه تاسو ته وایو دیس ہمارا پاکستان. تلفظ کې د دې تلفظ زده کوي دیس. صحیح ده. دیس ملک ته وایي، قربان، ایمان، دوم، پاکستان. دا د دې تلفظ شو، د دې د ویلو انداز شو. ټیک شو، پرونانسیشن شو. دا تاسو یادولای شئ. اوس دغه نظم دغه بندونه دا به تاسو ته په صحیح اواز خوږ اواز سره ویم. تاسو هم کوشش کوئ چې دغه شان دا وایي. ټیک ده. بیا به د دې کوم مشکل الفاظ دي او کوم تشریح دغه به هم تاسو له درکو. بسم الله الرحمن الرحیم. دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا. دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا. اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان. اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان. اس کی خوشی آرام ہمارا، اس کے نام سے نام ہمارا. اس کی خوشی آرام ہمارا، اس کے نام سے نام ہمارا. اس کی شان ہماری شان، اس کی شان ہماری شان. دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان. بیا راځو دی بل پیج کې وګورئ، پیج نمبر 136 بل بند دی ورپسې. آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری. آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری. آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان. آؤ خوشی سے مل کر گائے، دنیا میں یہ دھوم مچائے. آؤ خوشی سے مل کر گائے، دنیا میں یہ دھوم مچائے. دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان. دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان. چا لیکلی او صوفي غلام مصطفی تبسم دا اتر دی. ټیک شو، نو دا ما تاسو ته په خوږ اواز سره ویلي. راځو اوس د دې چې کوم مشکل الفاظ دي هغه به تاسو له درکو. ګوره سوئ
دیس हमारा हमको प्यारा دغه وطن یادی دغه ملک یادی دیس وطن یا ملک صحیح ده هغه مونږ ته ډیر پیاره دی مونږ ته ډیر ګران دی زمونږ چې کوم دا وطن دی خپل ملک یادو دا مونږ ته ډیر ګران دی صحیح ده هم سب کی آنکھوں کا تارا دا زمونږ د خود پیاره ډیر زیات راته ګران دی دغه ملک اپنے دیس په هم قربان او په خپل وطن باندې دیس ملک په خپل ملک باندې خپل وطن باندې مونږ ټول قربان صحیح ده کنه لکه په هغه باندې به مونږ خپل ځان قربانو په خپل خاور باندې دیس हमारा पाकिस्तान ملک زمونږ پاکستان وطن زمونږ پاکستان دویم بند کې وګورئ اس کی خوشي آرام हमारा د دې ملک چې خوشحالي ده هغه زمونږ آرام دی لکه د ملک چې خوشحالي ده نو چې د ملک خوشاله وي د خاوره مطلب سکون کې وي مونږ هم خپل به آرام کې یو سکون کې به یو اس کې نام سے نام हमारा او د دې نوم سره زمونږ نوم صحیح ده لکه د دوی نوم او زمونږ نوم یو ځای دی د دوی نوم سره زمونږ نوم ټیک ده کنه لکه چې دیس وي نو مونږ به یو خیال دی چې دیس نه وي نو مونږ به نه یو ها مطلب دا وطن د دې به مونږ ډیر زیات خیال ساتو ټیک شو د دې به عزت کو اس کی شان हमारी شان او د دې چې کوم شان دی هغه زمونږ شان دی صحیح ده کو د دې ملک شان ته څوک په بد نظر ګوري نو دا زمونږ شان دی لکه زمونږ شان ته چې ګوري په بد نظر دیس हमारा पाकिस्तान وطن زمونږ پاکستان ملک زمونږ پاکستان ټیک شو بیا راشي وګوره دی ښه دی بل پیج ته نیکسٹ پیج ته وګوره آزادی ہے شان ہماری وای آزادی دا شان ہماری مطلب چې دا ملک آزاد وي آزاد وي نو زمونږ شان هم اوچت وي مونږ هم لکه مونږ هم خوشاله او برابر بده کې خوشاله وخت تیرو آزادی ہے آن ہماری او همدغه ازادي دا زموږ سره عزت دی ان مين عزت صحیح ده کنه د لیکلای شي عزت همدغه ازادي دي کې زموږ عزت دی لکه خپ عزت سره خپل وخت په تیرو ٹھیک ده لکه هر دلته پاکستان کې اوسېږو مونږه نو خو آزاد یو لکه خپل منځ او دس خپل کور کارونه خپل ټول څه کارونه اکټیویټیز دا برابر آزاد کو نو دي ته آزاد وای صحیح ده لکه تا باندې د خپل دین اسلام پابندی نشته نو دا یو آزاد ملک دی آزادی خپل ایمان او د خپل ایمان لکه هغه د ایمان خبره کوي دلته چې خپل ایمان له حاصل هم مونږ دلته آزادو چې خپل منځ او دس او کوم نور اسلامي کارونه دی هغه ټول مونږ آزادۍ سره کولې شو دیس हमारा पाकिस्तान وطن زمونږ پاکستان او ملک زمونږ پاکستان ٹھیک شو نیکسٹ بنسوي او خوشی سے مل کر گائے راځي وي په خوشالۍ نه یو ځای شي او وایي صحیح ده سانگز وای دغه مختلف ملي نغمي وای دنیا میں یہ دوم مچای او په دنیا کې دغه دوم مچاو کوي یو شور شرابه جوړه کوي یو आवाज اوچت کوي ٹھیک ده دیس हमारा पाकिस्तान وطن زمونږ پاکستان دیس हमारा पाकिस्तान ملک زمونږ پاکستان دا आवाज دا گونج د دې اوچت کوي ٹھیک شو صوفي غلام مصطفی تبسم دا غلی کلو دا د مصنف اثر نام دی ټیک ده کنه بیا دلته ګوره سلی کلی دی نیکسٹ اور په سلی کلی دی چې ټهره اور بتائے हम सब की आंखों का तारा कौन है ٹھیک ده کنه د دې جواب ورل ورک نو د دې جواب تاسو ورکول شي دلته مونږ ویلي زمونږ ټولو د آنکھو ایدا لکه ډیر زیات बहुत प्यारा सिशे दी सूख दे नो देश हमारा पाकिस्तान हम सब की आंखों का प्यारा है ठीक ده کنه هر او ټول ناول زمونږ وطن دی هغه نه بعد بیا د نوري خبرې دي صحیح ده اول ملک ته خپل خاور ده او بیا پکې د نوري خبرې دي ٹھیک شو دا د دې جواب شو بیا دی خو ګورئ ٹہرے اور بتائے ہماری آن اور شان کیا ہے ادھر گئی او مونږ ته وایي چې زمونږ شان او آن څه شی دی نو زمونږ شان دا هم خپل وطن دی ٹھیک ده زمونږ شان دا خپل وطن دی او آن هم زمونږ خپل وطن دی دیس हमारा पाकिस्तान دا د دې جواب شو ہم نے سیکھا مونږ سیز دکړل پاکستان हमारा ملک ہے ہمیں اس آزاد ملک میں رہنے کی بہت زیادہ خوشی ہے پاکستان زمونږ خپل ملک دی او زمونږ بدی ملک کی آزاد اوسېدو سره ډېر خوشحالي دراته हम इस मुल्क की खातिर अपना सब को कुर्बान कर देंगे او موږ د دې خپل ملک خاطر ټول هرڅ خپل ټول هرڅ قربان کولې شو صحیح ده کنه قربانولې شو د دې خپل خاورنا خپل ملک نه ټیک شو دا د دې هغه بندونه شوز برازو د دې چې کوم تشریح ده هغه دلته موږ په کاپي کې تاسو ته لیکلي ده صحیح ده را به شو ګورئ راځي سبق نمبر 11 دیس हमारा पाकिस्तान اشعار کی نثر اور تشریح ٹھیک ده لکه دا مونږ ګوره سټوډنټس دا تاسو د لپاره دا شان په اسان الفاظو کې لیکو نثر هم دل درکو تشریح دل درکو دی د وجې چې تاسو په پوه شئ او خسته د سبق باندې پوه شئ دا شان خپل سټډي جاری وساتئ ټیک ده کنه نو دینه تاسو خپل سکرین شاټ مغستلی شئ الانکه امدا خبره په بوک کې ډایرکټ شته دی بس ډایرکټ به تاسو ترانسلیټ کوم څه خبره نشته خو نه مونږ وایو چې نه تاسو ریټن فارم کې وګورئ چې دا شان د دې بند هغه تشریح نثر دا شان جوړیږي صحیح ده کنه وګوره پهلنې بند ګوره دا بند دی خلا بندونه دي بند څه ته وګوره دي کې سلور مصری وي مسلسل 1 2 3 سلور نو دي ته بند وای صحیح ده کنه دا شان لاندې وګوره 1 2 3 سلور مسلسل یو شان سلور مصری دي نو دي ته سوې بیا بند نو دي ته موږ لیکو بند نمبر 1 دیس हमारा हमको प्यारा हम सब की आंखों का तारा अपने देश पे हम कुर्बान देश हमारा पाकिस्तान بدی بند کې سوې نثر بړم به ولیکي صحیح ده نثر کم سبق فهم چی وی صحیح ده سبقونه فهم کی لکه یو خو نظم وی شعر وی هغه ته نظم وی کنه او دا نثر
چې کوم دا سبقونه فهم کی لکه دیس हमारा पाकिस्तान د पाकिस्तान باره کې سبق ته نو دا د نصر دی نصر کې سوی हमारा देश हमें बहुत प्यारा और हमारी आंखों का तारा है زمونږ خپل وطن زمونږ ته ډیر زیات پیارا دی او د आंखों का तारा دی مطلب बहुत प्यारा है अपने देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं خپل देश د لپاره موږ خپل جان هم ورکولای شو ٹھیک ده کنه हमारा देश पाकिस्तान है زمون वतन زمون मुल्क पाकिस्तान दे तशरीह बसंग लिखी शायर इस बंद में अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है शायर बदी बंद की د خپل वतन سره د محبت اظهار کوي صحیح ده کنه چې خپل وطن سره به محبت څنګه کې कि हमारा वतन हमें जान से ज्यादा प्यारा है زمون वतन زمون د جان نه هم موږ خپل ډیر زیات ګران دی ये हमारी आंखों का तारा है او دا زمون د आंखों तारा د مين बहुत प्यारा دی हम इस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे او موږ به د باندې بدی خوره بدی وطن باندې ټول هر څه قربانو हमारा वतन पाकिस्तान है زمون वतन पाकिस्तान دی ٹھیک شو دویم بند راځي इसकी खुशी आराम हमारा इसके नाम से नाम हमारा इसकी शान हमारी शान देश हमारा पाकिस्तान ٹھیک ده نصر بولی کوي ګوره وطن کی خوشی سے हमें आराम حاصل होता है د وطن په خوشحالي د وطن خوشحالي د وجه موږ ته آرام ملاويږي صحیح ده کنه इसका नाम रोशन हो तो हमारा नाम रोशन होता है چې کله ستاسو د وطن نام روشن نو زموږ د سیوا چې زموږ نوم روشن دی इसकी शान हमारी शान है د دې شان د دې عزت زموږ عزت دی हमारा वतन पाकिस्तान है زموږ وطن पाकिस्तान دی تشریح بیا ولی کوي تشریح دا شان لیکي شاعر इस बंद में कहता है कि अगर वतन खुश حال हो तो عوام भी سکون محسوس करती है شاعر بدی بند کی وای صحیح ده کو چری وطن خوشاله وي ملک خوشاله وي نو عوام به هم سکون کی وي سکون به محسوس کوي اگر ملک ترقی करे तो लोग भी फखर महसूस करते हैं او को मुल्क तरक्की की نو دغه लोग دغه خلق به هم فخر محسوس کوي पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है د पाकिस्तान इज्जत زمون इज्जत है हमारा वतन पाकिस्तान है زمون वतन पाकिस्तान دی ٹھیک شو راځو ورپسې نیکسٹ چې کوم بند دی बंद नंबर 3 राजी गोरा आज़ादी है शान हमारी आज़ादी है आन हमारी आज़ादी अपना ईमान देश हमारा पाकिस्तान नसर बोली गई आज़ादी हमारी शान और आज़ादी हमारी शान आन और ईमान है आज़ादी चिदा जमुंग शान दे इज्जत दे और ईमान दे हमारा वतन पाकिस्तान है जमुंग वतन पाकिस्तान दे बिया तशरीह लिखी तशरीह की सोई शायर इस बंद में कहता है शायर बदी बंद के वही क्या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान आज़ाद मुल्क थे आज़ादी हमारा फ़ख्र है आज़ादी चिदा दा ज़मूंग फ़ख्र दे सही ना मुसलमान कभी गुलाम नहीं बनता मुसलमान इसकला हम द चा गुलाम नशी जोड़े दे ठीक है ना आज़ादी हमारे सर का ताज है आज़ादी चिदा दा ज़मूंग द सरताज दे हमारा वतन पाकिस्तान है ज़मूंग वतन पाकिस्तान दे लास्ट नंबर बंद राजी बंद नंबर 4 आओ खुशी से मिलकर गाए दुनिया में ये धूम मचाए देश हमारा पाकिस्तान देश हमारा पाकिस्तान नसर बोली कही आओ हम सब मिलकर वतन की मोहब्बत का गीत गाए राजी हम मंग टूल यौजे बशु और द वतन द मुल्क की मोहब्बत दाग अगर सॉन्ग अगर गीत बमंग उआयु शुरू बशु और दुनिया को बता दे और दुनिया ता उआए दुनिया ता उखाए कि हमारा देश पाकिस्तान है जमंग देश पाकिस्तान है हमारा देश पाकिस्तान है जमंग वतन पाकिस्तान दे तशरीह शायर इस बंद में कहता है शायर बदी बंद के सवई कि आओ हम सब मिलकर कौमी तराना पढ़े राजी मंगठोल योजेशु अखबला कौमी तराना नेशनल एंथम उआयु ठीक है ना हमारे तराने की गूंज दूसरे ममालिक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच जाए जमुंग द तराने कम गूंज कम शोर दे आगा नूर मुल्कुनो बल्कि पूरी दुनिया तक रसीगी लोगों को पता चल जाए हल को तो पता हो लगी कि हम एक आज़ाद कौम है चिमुंगा यो आज़ाद कौम हमारा वतन पाकिस्तान है जमुंग वतन जमुंग देश पाकिस्तान दे ठीक शो दा दी अगर नसर और तशरीह व द अशारो द बंदुनो और दा तशरीह हुआ ठीक शो स्क्रीनशॉट हम तासो देना गस्तले शई ठीक दा हां राजू और पसी नेक्स्ट नो दा वګورئ دا ختم شو पेज नंबर 137 او اوس راځي دغه د دې مشق سبق نمبر 11 مشق ایکسرسایز راځي دا به تاسو له درکو نئے الفاظ سنوي الفاظ دي لومبه راځي دی وی الفاظ کې معنی سمجه الفاظ راکړي د دې په معنی باندې ځان پوي کوي الفاظ معنی صحیح ده دیش ته وي وطن یا ملک آن عزت شان عزت یا شان دیتا آن وي آنکھوں کا تارا مین بہت پیارا صحیح ده کنه بہت پیارا ډیر زیات ګران ډیر زیات خوږ وي دنیا में धूम मचाना सारी दुनिया को बताना पर दुनिया की धूम मचावल जैसे मतलब शो टूली दुनिया तवेल टूली दुनिया तखोदल सही ना आपने क्या समझा تاسو سې زده کړل نو بدی کې موږ دا زده کړل چې زموږ وطن پاکستان دی او د دې عزت د دې خاورې عزت د دې احترام موږ باندې فرض دی نو موږ د دې عزت احترام کو بد باندې به موږ خپل ځان هم قربانو نو دا ټول خبرې موږ به سبق کې زده کړې ٹھیک شو دویم نمبر راځي نظم के मुताबिक खाली जगह پر کړئ د نظم مطابق کوئی تاسو د خالی جگہ دک کئی صحیح ना نو ګورا لومبه راځي हमें अपने देश से बहुत प्यार है زمونږ خپل سره پیار دی نو हमें अपने देश से صحیح دلته بولی کوي देश زمونږ خپل وطن سره देश سره ډیر زیات پیار دی ٹھیک شو دویم راځي इस देश पर हमारी जान भी देश है उस देश पर हमारी जान भी कुर्बान है बदी देश बानी زمونږ جان هم قربان صحیح ده کنه زمونږ لایف زندگی هم قربان ٹھیک شو کنه دلته قربان ولی کوي نیکسٹ راځي دریم نمبر اس ملک کی وجہ سے دنیا میں हमारा देश है इस मुल्क की वजह से दुनिया में हमारा नाम है د دې ملک په وجہ سے په دنیا کې زمونږ یو نام دی ٹھیک ده کنه چې I am from Pakistan I am Pakistani ٹھیک شو
सलोरम नंबर राजी हम सारी दुनिया को बता देंगे कि देश हमारा देश है मंग टूरी दुनिया तो वेले शुची से जमंगा देश दे कि पाकिस्तान हमारा देश है ठीक शो कि पाकिस्तान हमारा वतन है या मुल्क है फखर सरा वाय दा खबरा खप फखर सरा कोई ठीक शो स्टूडेंट्स दिनबा शतकी गई ना सही द खपल वतन खावरी इज्जत एहतराम दा कवल दी फर्स्ट आगे ना बाद नूरी खबरी दी 5 नंबर राजी पाकिस्तान में हम देश है पाकिस्तान में हम रहते हैं पाकिस्तान के मंगा उसी गो ठीक शो स्टूडेंट्स नो दा नज़म के मुताबिक खाली जगह पुरु द्रेम नंबर राजी मिलाए और शेर मुकम्मल करे वही मिलाओ कई और शेर मुकम्मल कई सही दा कम मिसरा कम बंद कम मिसरा कम यो मिसरी तराजी फोटो बर वाले नुगोर देश हमारा हमको प्यारा दी तकम यो राजी दी तराजी सलोरम नंबर दा शानदा बदी सर मिलाओ कई दा वाला हम सब की आंखों का तारा अपने देश पे हम कुर्बान दी तराजी द्रेम नंबर मोबाइल कई गोरा दा बदाशान फुटी सरा ड्रा कई दासी लाइन पर ड्रा कई देश हमारा पाकिस्तान ठीक शो आज़ादी है शान हमारी दी तो बोली कई आज़ादी है आन हमारी दी तो बदा लाइन दाशान ड्रा कई ठीक शो फुटी सरा बका वही खास स्टूडेंट्स दा बदाशान मिलाओ कई आज़ादी अपना ईमान देश हमारा पाकिस्तान दा बदाशान मिलाओ कई कंबाइन बैके ठीक शो दा कॉलम जू हाँ नेक्स्ट ब्यासरा जी पेज नंबर 138 ठीक दा उस राजी दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए सवालों ने रकड़ी दे दी जवाब वही बोली कही आलिफ राजी गोरा पहले ने देश हमारा में किस मुल्क का जिक्र है पर देश हमारा की दकम मुल्क को जिक्र शे दी जवाब बता सूली कही दिलता जवाब नंबर 1 ठीक शो या जवाब नंबर अलिफ देश हमारा में पाकिस्तान का जिक्र है पदा देश हमारा बद की कब दस जिक्र शवे दे द पाकिस्तान जिक्र शवे द खपल वतन जिक्र शवे दे ठीक शुदा दी जवाब शो बी नंबर राजी हमें किस बात पर खुश होना चाहिए मुंगला पकम खबर वानी खुशहाल लिदल पकार दी दी जवाब बोली कई जवाब नंबर 2 हमें इस बात पर खुश होना चाहिए हमें इस बात पर खुश होना चाहिए मुंगला पकार दी बदी खबर खुशहाली दिल खुश होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं दादा दी जवाब शो मुंगला बदी खबर खुशहाली दल पकार दी चमुंगा पे आज़ाद मुल्क की उसी गो ठीक शो द्रेम राजी सवाल अपने देश की शान बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं दखपल देश दखपल वतन शान इज्जत उचतुर द पारता सुकवले शई सही दा जवाब नंबर 3 बोली कही या जिम ची हम मेहनत से पढ़कर अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं हम मेहनत से पढ़कर अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं ठीक शो दा सवाल तो शो नेक्स्ट राजी मिलकर करे बात आयो जैसे खबर हो गई 5 नंबर किसी और मिली नगमे का कम से कम एक शेर सारी जुमात को सुनाए सही ना लकदा से बला मिली नगमा बताओ तो याद है स्टूडेंट्स सही ना او دا غین دا شان یو شیر تاسو خپل کم کلاس ویلو دا اغوی ته تاسو واوروي هر یو سټوډنټ یو ملي نغمه یاد کړئ او بیا یو بل ته تاسو اورول شي دا تاسو یو اکټیویټی دا لفظو کا کېل شپږم پهلیا بوجي ټیک شو پهلیا دی ته پهلیا وی ګورخه لاندې راکړي چې د څه طرف ته اشاره وي سره متعلق خبري وي هغه ته پهلیا وی الف راځي ګوره صبح کو یہ مشرق سے آئے جدھر کو جائے سب کو جگائے نو د دین سم مراد دی لکه دی جملو ته چوغوي تاسو د دینه سمانی اخلي نو د دینه مراد د سورج طرف ته اشاره کوي صحیح ده کنه دی ته پهلیا وی بی نمبر راځي منزل پر پہنچائے وہ چک چک کرتی جائے وہ اوس د دې سره د دې مطلب شو ریل گاڑی صحیح ده دې ته ریل گاڑی تاسو لیکلی شئ نیکسٹ راځي جیم نمبر ٹپ ٹپ کر کے روتی جائے جل کر چوٹی ہوتی جائے د دې نه څه مراد شو موم بتی کینډل چې ورته وایي موم بتی شو د دې نه دا مراد دی نیکسٹ راځي 7 نمبر ملتی جلتی आवाज वाले अल्फाज लिखकर अशार मुकम्मल करें मिलती जुलती कम यौशन आवाज वाला अल्फाज दी आगा सो गई अशार मुकम्मल कई हलवाई काई समझाई दायरा करे देदा बस बदी की लिखू नुगोरा लुम्बे राजी ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने डैश नहीं नुगोरा दी के समझ खबर राला नुदी के बता सूरी के ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं सही कहना दा खबरा हम को समझ के रानला और मोर रता मोर पे पुई नकड़ू ठीक शो दी के बोली के समझाई دویم راځي مې کیسه میٹھی بات کروں جب میں نے میٹھائی ډیش نہیں زسنګه خوږه خبر وکما چې ما میټای سکړی دا خړلې نه دا نو دې کې بولی کې میټای کای نه میټای خلک خوري کنه نو دې کې میټای راځي په دې ډیش کې کای راځي ٹھیک شو دریم راځي ابھی بھی پکاتی ہے حلوا پھر وہ بھی کیوں ډیش نہیں
صحیح ده، پکاتی ہے، نو حلوا خبره پکې رااله، نو پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں، حلوائی به ولیکئ دې کې. احمد خاطب صدیقي هغوی دا پریپیر کړی دی. راځو نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 139 ته. اوس راځي قواعد سیکھے، قواعد از د کول دي. دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھے، تصویر را کړی دی، دې سره په غور سره وګورئ. لکه دلته څه روان دي، څه څیزونه دي، دا ټول نوٹ کوئ. خیال هم دی، ګوره ماشوم روان دی، دغه دی منډې وهي، سایکل چلوي، جوله دی، نور راختی دی، پلانټس دی، چمن دی، بینچ دی، دا ټولې خبرې دي. ټیک شو. دلته سوئی گورا 8 نمبر، اس تصویر میں نظر آنے والی 3 چیزوں کے نام لکھے. بدی تصویر کی نظر آنے والی تاسو ته چې ښکاري د 3 سيزونو نومونه ولیکئ. ټیک شو. لکه څه لیکم چې څه شی یو څه دی، دوړنا، څه کوي هغه واړه منډې وهي، دا دی دوړنا. بل پکې څه کوي، سایکل چلانا، دا وګوره سایکل چلوي، سایکل چلانا. نیکسٹ پکې سره راځي، بل څه کوي، دا وګورئ دا ماشومه لګیا ده زانګي، نو دې ته لیکلی شي چې جولا، جولنا، زانگی، جولا کی زانگی. صحیح ده کنه، پٹال کی زانگی. نیکسٹ راځي 9 نمبر، بچے کیا کر رہے ہیں 3 کام لکھ کے. وای ماشومان دلته څه کوي، 3 کارونه ولیکئ. ٹھیک ده. ټیک شو. نو پکچر کې تاسو وکتل ماشومان دلته څه کوي، دغه 3 کارونه تاسو لیکلی شي. لکه اوس ګوره فار ایگزامپل دغه ماشومان منډې وهي، نو بچے دوڑ رہے ہیں. صحیح ده، لګیا دي منډې وهي. دا ګوره مخکې دلته موږ بره ولیکل. دین علاوه دویمه جمله لیکلی شي چې لڑکی جولا جول رہی ہے، ماشومه لګیا ده په هغې کې څه کوي، زانګي. ټیک ده کنه. دریمه جمله هم تاسو لیکلی شئ. دریمه جمله به ولیکئ. بل څه کوي، ګوره هغه هلک لګیا دی، سیکل چلوي. بچہ سائیکل چلا رہا ہے. ټیک شو. ماشوم لګیا دی، هغه سایکل چلوي. نو دا 3 جملې تاسو لیکلي دي، نه علاوه نور پکې څه روان دي هغه هم تاسو لیکلی شئ. نیکسٹ راځي پیج نمبر 140 ته. پڑھیے 10 نمبر، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھے. عبارت را کړی دی په درست تلفظ سره او روانی سره ووایئ. ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہے، سرسبز وادیاں ہے، چشمے، ندیاں اور دریا ہے. پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، ہمیں مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک شو. یو عبارت را کړی دی، تلفظ د کول دی. پاکستان زمونږ د وطن نوم پاکستان دی، پاکستان ډیر خوبصورت ملک دی. صحیح ده. اس میں اونچے اونچے پہاڑ بده کې اوچت اوچت غرونه دي، سرسبز ښایسته شنه شنه وادیانې دي پکې، چشمې دي پکې، دغه شان ند دي، نالۍ دي پکې، دریاګانې دي پکې. خیال دی. پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي زیاتره خلک مسلمان دي، او بدې کې کوم غیر مسلم دي، نان مسلم، هغه هم شته، هغه هم پکې اوسېږي، او هغه هم د دې ملک شهري ده. صحیح ده. هغه هم د دې ملک شهري دي، شهري دي، سټیزن دي، د دې ملک اوسیدونکي دي. او پاکستان زموږ د ټولو دی، او موږ ټولو له پکار چې یو ځای شو د دې ملک لپاره کارونه وکړو، خدمت یې وکړو. ټیک شو کنه. بیا راځي کوچنی الک کې سنوي ولیکئ. 11 نمبر، سنې اور لکھ کے املا. ټیک شو. سنوي ولیکئ، واورئ، او بیا دغه شان املا ولیکئ. نو بس دلته به یو څو جملې ولیکو، املا به ولیکو. ټیک شو. لکه زه لیکم چې پاکستان میرا ملک ہے، میرا ملک ہے، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک شو. بیا دویمه جمله څه لیکلی شي چې مجھے اس ملک میں اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. ٹھیک شو. دین علاوه بیا دریمه جمله څه لیکلی شي چې میں بڑا ہو کر لوگوں کے کام آؤں گا، اچھے 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 کام کر کے پاکستان کی شان بڑھاؤں گا. ټیک شو. دا یو شارټ سو جملې مې ورته ولیکلې. ګورئ چې زموږ ملک پاکستان دی، او زموږ خپل ملک سره ډېر زیات محبت کوم، او زه خپل ملک کې د خپل دین په خپل دین باندې عمل کوم، او هغه چې د دین کوم ازادي ده هغه وخت تېروم. مطلب چې زه ښه په ازادۍ سره خپل دین اسلام کوم ارکان دي، لکه خپل مونځ اودس، خپل تلاوت، دا ټول څیزونه ښه ازادۍ سره کوم، څه پابندي په ما نشته.
ټیک ده. دریم بیا لیکلي ګوره مې بڑا هوکر لوګو کې کام اوګه چې کله زه غټ شم زه به د خلکو په کار راځم هغوی خدمت به کوم او خسته خسته ښه کارونه به کوم د پاکستان د شان د عزت اوچتولو دپاره. ټیک شو کنه. نو دا موږ تاسو ته یو شارټ سو سنټنسز ولیکل خو دا ګوره میل بس لیکي کملکان دی میں بڑا ہوکر صحیح ده او کو فیمیل وینو میں بڑی ہوکر صحیح ده کنه. دا شان محبت کرتا ہوں ټیک شو. نو بیا چې کله دلته جنۍ وي ګرل وي هغه به کرتې لیکي دغه څیزونو ته خیال کوئ ښه. هلکان به کرته لیکي جنکۍ به کرتې لیکي. دین علاوه بړاونګه نو بړاونګي به راځي صحیح ده اوګه اوګي به راځي جنکو دپاره. دغه څیزونو ته لږ خیال کوئ. لاست نمبر راځي او کرے کام ٹھیک شو. سو 12 نمبر دی 12 نمبر سفید اور سبز رنگوں کی مدد سے پاکستان کا جھنڈا بنائے سپین او کمشین رنگونو په مدد سره پاکستان جھنډا جوړه کړي. ټیک شو. نو دا به تاسو یو رف کاپۍ به راوالی دلته هم جوړولی شئ او دې نه علاوه کاپۍ کې هم جوړولی شئ. ښایسته به دغه پاکستان فلیګ دا به تاسو جوړ کړئ په صحیح طریقې سره. زه به تاسو دلته یو شارټ غوندې جوړ کړم ټیک شو. فوټه به راواخلم او تاسو به له کلر هم ورکوئ ښه. داسې به وکئ بیا به دغه شان راوالی فوټه بیا به داسې وکئ ټیک شو. بیا به دغه شان دا ډرا کئ داسې او بیا به دا داسې ډرا کئ. ښایسته فلیګ به تیار کړئ د خپل وطن خیال هم دی. داسې چې ډرا شو خیر دی دا داسې غټولی هم شئ لاندې دا ټیک شو. بیا به دلته لاین وښئ داسې او دلته به څه جوړ کړئ چاند او سټار به جوړ کړئ. ټیک شو. دلته به مزدار سټار جوړ کړئ. دا هغه د پاکستان فلیګ شو. دله به ښایسته کلر ورکړئ سفید او کم ګرین کلر چې دا به تاسو دله ورکړئ دلته به ګرین ورکړئ دا ځای به سفید پرېږدئ دا هم سفید پرېږدئ دا هم سفید صحیح ده. نو دا هغه د پاکستان فلیګ شو تاسو جوړولی شئ ټیک شو. ښایسته انداز کې دغه شان پریپیر کولی شئ ټیک شو. دا خو ستاسو یو اکټیویټي شوه یو ټاسک شو. امید لرم تاسو به سبق نمبر 11 دیس ہمارا پاکستان دې ځای پورې پوه شوي وئ. انشاءالله بله ویډیو کې بیا به موږ تاسو له درکوو چې کوم پیج نمبر 141 دی سبق نمبر 12 میں کیا پہنوں صحیح ده. دا د دې سبق او د دې مشق بیا تاسو له درکو. دې سره زموږ ویډیو سرته ورسېده او سټډي خپله جاري ساتئ ویډیوز خپل ګورئ. کو دا ویډیوز هم خوښه شوي وي نو زموږ دا چینل وایم ایس لرنرز دا خپل فرند سره خپل ملګرو سره لایک کوئ سبسکرایب کوئ او شیر کوئ او انشاءالله بله ویډیو کې به ملاقات کوو. د خپل مور پلار خدمت کوئ. الله حافظ.